بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لولیه والصلاة علی نبیه. د شرک څلور قسمونه بیان شوی. نه د شرک حقیقت شرک وایي شيتا او ورپسې بیا د مشرکین او د الله متعلق عقیده وا. مفتی صاحب لیکلي دي دامت برکاتهم چې دا کم بیان چې د شرک شو دینه معلومه شوه چې شرک صرف دې ته نه ویل کیږي چې د چا متعلق د عقیده او ساتل شي چې دا د الله برابر دی، هم سر دی، هم پلای دی، بلکې د شرک حقیقت دا دی چې سړی د چا سره هغه معاملې هغه کار وکي چې کومه معاملې الله تعالی د خپل لوی ذات سره خاص کړي دا هغه د بل چا سره کول. لکه مثلا الله تعالی سجده د خپل ځان سره خاص کړي دا نو هغه د پاره بل چا د پاره د قبر مخته د ژوندۍ مخته سجده کول، ورزیدل، رکوع الله تعالی سره خاص تا دغه رنګه د الله په نوم باندې قرباني او نظر په الله باندې منل دا الله سره خاص تا. یا د مصیبت په وخت کې څوک را بلل، کله کله د بازي پښتانه کاکا سے برابر رسیږي، پیر بابا را ورسیږي، ادا نو مصیبت کې محض الله را بلل یا الله را ورسیږي یا الله مدد مې وکي د الله نه مدد غوښتل. دغه رنګ د چا متعلق د عقیده ساتل چې هغه حاضر او ناظر دی. حاضر او ناظر ذات صرف الله دی، هر ځای کې حاضر او ناظر د الله دی. دغه رنګ کائنات کې د چا متعلق د عقیده ساتل چې هغه تصرف کولای شي، زره برابر معمولی تصرف کولای شي، دا د چا متعلق عقیده ساتل دا هم شرک دی. لکه د شرک دریم قسم کی خبره تیر شو چې نتایج مالک د الله نه علاوه بل څو غنل دام شرک دی. چا متعلق دا عقیده ساتل چې د اولاد ورکول شي، رزق ورکول شي، او د چا چې کوم دنو حالات اټیک کول شي، دغه رنګه ټول سيزونه دا غنه حضرت مفتی صاحب لیکلي چې شرک لازم راځي او د دې په وجه باندې انسان هغه د شرک بدلدل کې ونخلي مشرک شي. اگر چې دا عقیده دا وي چې دا کم انسان یا فرشتہ یا د چا متعلق ژوندۍ یا دنیا نه تله داغه متعلق چې داغه مخه ده داغه قبر ته یا داغه مخه د سجده کوي یا داغه په نوم باندې قرباني کوي یا داغه په نوم باندې نظر مانی یا د چانه چې مدد غواړي هغه متعلق دا عقیده وی چې دا د الله تعالی نه ده حیثیت ډیر کم دی، د مقام د الله تعالی نه ډیر کم دی او لاندې دی، بیا هم دا سړی چې کوم دنو هغه مشرک دی. دویمه خبره نن چې کوم دنو هغه د مشرکین قریش د الله متعلق څه عقیده و. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم په اسلامی عقاید او نظریات کې لیکي چې د مشرکین مکه دغه د الله تعالی د الله تعالی متعلق د عقیده و چې الله تعالی خالق دی، هغه مالک دی او هغه د کائناتو تدبیر او منصوبه جوړون کې ذات هغه دی، انتظام هغه چلوي ټول دنیا. دا عقیده دا غوا او دا قران بیان کړی د الله تعالی فرمایي دا غي متعلقه ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فرمایي کچری تاسو ته پوس وکي د دې مشرکینو نه چې اسمان چا پیدا کړی دی او زمکه چا پیدا کړی ده او د انور چا مسخر کړی دی چې دا فایده رسید انسانانو ته دا چا کړی دي او دا غرانګي د سپوږمۍ دا چا مسخر کړی ده. نو دوی به خامخاوي چې دا مسخر کون کې ذات او دا پیدا کون کې ذات د الله تعالی دی. دا غرانګي الله تعالی فرمای ولا ان سالت من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله. کچری د دوی نه تاسو کوي چې د اسمان نه باران څوک وروي او بیا پاغه سره د ځمکه څوک ژوند کوي، دا فصل وغیرہ راځرون کیږي چې دا ذات څوک دی، د دې ځمکه د مړېدونه پس دا څوک کوي. دا غي به خامخوي چې دا کون کې ذات الله تعالی دی. او د مشرکین عرب چې کومو د مکی مشرکین دا غي متعلق الله تعالی فرمای قل من يرزقكم من السماء والارض
اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. اے پیغمبر د دې مشرکین ته تاسو کا چې وخای څوک تاسو ته د اسمان او د زمکه د روزي درکې یا څوک دی هغه ذات چې هغه د غوګونو او د سترګو مالک دی او څوک دی چې هغه د بیجان نه جاندار او د جاندار نه بیجان روباسي او څوک دی چې د ټول کائنات او د معاملات تنظیم کوي. نو دوی با وایي چې دا هر څه کوون کې والا صرف او صرف یې کې والله دی. دا رنګ دوی متعلق الله تعالی فرمای قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. اے پیغمبره دې د مکی مشرکین د قریش مشرکین دینه تاسو وکړه چې د ازمکه او چې څه په دې ازمکه کې د چا دي کچری تاسو پوېږئ نو جواب راکړئ. ناغي به خامخا فورا په جواب کې وای چې دا څه د الله دی. نو بیا ورته وای چې تاسو دینه نصیحت نه حاصلوي بیا دینه تاسو وکړئ دا هو اسمانونه او عرش عظیم دا غیر رب او مالک څوک دی هغه به فورا په جواب کې وای چې دا هر څه د الله د پاره دی. نو ورته وایا چې تاسو دا الله نه یریږئ نه بیا دینه دا پښتنه وکړئ چې څوک دی چې داغه پلاس کې د هر شی حکومت او اختیار دی او هغه پناه ورکوي هغه بچاو داغه پلاس کې دی او داغه په مقابله کې نه څوک پناه ورکولای شي. کچری تاسو پوېږئ نو جواب راکړئ. ناغه بوي چې دا ټول خبرې د الله تعالی په اختیار کې دي. نو ورته وای چې بیا کم ځنه تاسو باندې سحر وشو چې بیا غرب نه منئ. فرمای حضرت مفتی صاحب د دې آیتونو دا خبره بالکل واضحه شوه چې د قریش کم مشرکینو د اسمان او د زمکه خالق او مالک او تدبیر کوونکې او تنظیم چلاون کې هغه به صرف او صرف الله منو او په هر چیز باندې به حکومت او اختیار او قدرت صرف د الله تعالی د پرغو منو او حقيقي مدبر او نفع او نقصان حقيقي مالک به صرف الله تعالی منو. لیکن دا غینه باوجود هم دا د شرک کې مبتلا او مشرکان بیا هم ولی مشرکانو داغو شرک سو. اب ان شاء الله سبا شي الله دې موږ ته صحیح ایمان نصیب کړي.